دا زما پیزار پروت دی. پیزار مې دلته پرېښودو د دې لپاره چې یاره زه خپې او له خپې وګرځم او د خپې او له خپو ګرځېدلو ډېرې غټې پیدې دي. سهار واک دی، د سهار په واک باندې راوتي او نن درته دا کابل درښیم، دا شین درب درته درښیم، دا کم درب چې دی او کوم ښایسته ماحول دی. سهار وختي دی، په دې کبلو باندې پرخه لوېدلې ده او په دې باندې پیدل ګرځېدل دا د صحت لپاره څومره ضروري دي دا تاسو د ډاکټرانو نه تپوس شئ کولی. خو زه تاسو ته د دې ځای لږ دا نظارې درښیم او درته ویم چې یاره څومره مزه کوي په دې سهار وختي کې راپاڅېدل، د خپل صحت خیال ساتل. او په دې ګراونډ کې زه اکثر چې کوم دی نو په سهار کې ګرځم، خپې او له خپې ګرځم. تاسو زما سره اوسئ او تاسو وګورئ د دې ځای دا ښایسته نظارې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سید الرحمن کاکا خیل ستاسو په درانه خدمت کې حاضر شوم. ماشاءالله بارک الله د سحر واک دی، لکه څنګه چې تاسو د اوبو د ښایسته شړار اورئ او یخوالی خو محسوسولی نه شئ، خو به هر حال زه تاسو ته وایم چې ډېر ښایسته یخوالی هم دی او کبل دي، شنه کبل دي. نو په دې شنو کبلو باندې په سحر باندې واک کول او بیا خپې او له خپې که تاسو وګورئ نو دا د صحت لپاره ډېر زیات ضروري او د دې پته هغه چاته لګي کم څوک چې په صحت باندې مین خلک دي او کم خلک په نیچر باندې په قدرت باندې مین خلک دي، نو هغې سره د دې خبرې احساس وي چې الله پاک زموږ دپاره زموږ د سهولت دپاره هر یو شی پیدا کړی دی. لکه دې وخت تاسو دا کبل ګورئ نو په دې کبلو باندې د پاسه ګرځېدل دا څومره فایدهمند دي. دا تاسو ډاکټرانو نه تپوس وکړئ او په خپله باندې چېرته یو ورځ کوشش وکړئ چې یاره د سهار په واک باندې تاسو راوځئ او تاسو په دې کبلو باندې خپې او له خپې وګرځئ، خپې او له خپې. نو تاسو ته به محسوسه شي چې ستاسو دماغ به د دې سره تر و تازه شي او احساس به در سره پیدا شي چې یاره په دې خپو کې چې کوم مسلز دي نو د دې ډایرکټلی د دې کنیکشن چې کوم دی هغه د دماغو سره دي. ستاسو خیال دی نو دا د چې یو د سهار واک د صحت لپاره ډېر زیات ضروري دی، انتهایی د صحت لپاره ضروري شی دی د سهار واک او بیا خصوصا په دې کبلو باندې ګرځېدل. او بیا که تاسو وګورئ نو خپې او له خپې دا ډېر زیات پیدامند کوي، ځکه چې اکثر خلک منډې تړلې وایي دغه هم ډېر ښه دي، خو د هغې په نسبت باندې لکه کم از کم چې سړی خپې او له خپې ځي، لکه څنګه چې تاسو ګورئ په دې باندې تقریبا ما ډېرې چکرې ولګولې، په دې باندې ما خپې او له خپې ډېر زیات چکرې ولګولې او تاسو یقین کوئ چې یاره د دې دا کومه مزه ده که نه په دې خپې او له خپو تلو، د دې چې څومره مزه ده دا زه تاسو ته نشم ویلی. خو به هر حال په سحر وختي کې راپاڅېږئ او هغه استاد زما نه مخکې لاړو، دلته مې ورسره ښه ډېر ګپ شپ هم ولګو. زه یې درته لږ زوم کوم، دا روان دی ښه. او دا هر سهار چې کوم دی نو په دې خوړونو کې او په دې اطرافو باندې ګرځي د دې دپاره چې د خپل صحت خیال ساتي. نو که تاسو دا غواړئ چې یاره ستاسو صحت دې روغ وي، تاسو دې په بدن باندې روغ یاستئ او تاسو د الله پاک شکر ادا کوئ، نو سهار وختي راپاڅېږئ او مونځ کوئ، بیا د مانځه نه وروستو لږ شانتې واک کوئ هر ځای کې چې تاسو یې. که ستاسو خوا شاته دا کبل نه وي یا داسې پټي نه وي یا داسې خوړونه نه وي نو په لارو کې چکرې لګوئ، منډې وهئ او لږ تیز ځئ، په روډ باندې د پاسه ځئ، نو کم از کم 4-5 کیلومتره که تاسو واک کوئ او دا روټین تاسو جوړ کړئ نو یو خو د ورځې آغاز چې کوم دی نو هغه آغاز هغه په ښه شان باندې وشي او بل ټوله ورځ د انسان ډېر په خوشحالۍ باندې تېرېږي او لږ شانتې ورسره د الله پاک شکر ادا کول پکار دي چې الله پاک موږ تاسو له دا کوم صحت راکړی دی دا یو نعمت دی
او د دې نعمت هغه چاته پته لګي کم څوک چې بیمار وي یا کم څوک چې په هسپتالونو کې وي یا په جیلونو کې وي یا په نور داسې مصیبت کې چې هغه بار ته وتلی نشي، واک نشي کولی، خپل آزاد زندگی نشي تیرولی او هغې ته تکلیف وي او ما او تعالی الله پاک چې کم ټیم راکلی کوم موقع راکلی ده که سهار ګرځو که مازدیګر ګرځو که هر څه ټیم وي نو دا مطلب دا دی چې دا زموږ دپاره نعمت دی. نو په خپل حال باندې د الله پاک شکر وباسئ او که تاسو دا غواړئ چې تاسو له الله پاک کم صحت درکلی، کم دولت درکلی، کم زندگی درکلی ده چې تاسو په هغې د الله شکر وباسئ نو دا به تاسو ته هله احساس کیږي چې کله د خپل ځان نه کمزوری سړی وګورئ د صحت په لحاظ سره، د پیسې په لحاظ سره، د وخت په لحاظ سره، د چا سره وخت نشته، د چا سره پیسه نشته، د چا سره صحت نشته، نو تاسو به په خپل حال باندې د الله پاک شکر وباسئ او دا د الله پاک دا یو ازمایش دی چې هر یو انسان په ازمایش کې مبتلا دی. څوک د صحت په جامه باندې، څوک د دولت په جامه باندې او څوک د غربت په جامه باندې، څوک پټ دي او څوک بربنډ دي، هر سړی په امتحان کې دی. کم چاله چې الله پاک صحت ورکلی دا په امتحان کې په دې دی چې د الله پاک شکر ادا کوي او که نه ادا کوي، د خپل ځان نه کمزوري سړي ته ګوري او که نه ګوري. او کم سړي له چې الله پاک بیماری ورکلی نو دا د بیماری دا د الله پاک ازمایش دی. الله پاک ګوري چې دا انسان په دې بیماری کې زما شکر ادا کوي او که نه ادا کوي. یعنې د الله پاک د سختو څه کمی نشته. او همدغه شان که چاله الله پاک دولت ورکلی وي نو هغه دا ګوري چې دا پکې د انسانانو سره څه همدردي کوي او که نه کوي. او چې کوم سړی غریب دی نو هغه غریب په دغه غریبۍ کې په ازمایش کې دی چې دا د الله پاک څومره شکر ادا کوي او که نه ادا کوي، او آیا چې دا د خپل صحت ته ګوري او که نه ګوري. ځکه چې هر سړی نن په ازمایش کې دی، که لوی دی او که وړوکی دی، که مالداره دی او که غریب دی، که صحتمند دی او که بیمار دی، او که د هرې طبقې سره تعلق لرونکی دی. که یو سړی غټ افسر دی د هغه هم امتحان روان دی چې دا په افسرۍ کې الله پاک څومره راضي کوي او د بنیادمانو سره څومره خیر ښېګړه کوي. او که د یو سړي په لاس کې هیڅ هم نشته نو بیا هم الله پاک ګوري چې یاره دا د خپل معاشرې دپاره څه کولی شي او څه نه کوي. نو هر یو انسان په ازمایش کې دی. تاسو کوشش کوئ چې په سهار وختي کې راپاڅېږئ، د خپل ځان هم خیال ساتئ، د خپل صحت په موږ او تاسو باندې دا فرض دی چې د هغې خیال وساتو او هغه مینټین وساتو. د دې دپاره چې که یو سړی صحتمند وي او په معاشره کې ښه رول پلی کړي، او که یو سړی بیمار وي، ذهني طور بیمار وي، بدني طور بیمار وي، نو هغه به په معاشره کې ښه رول نه پلی کوي او هغه به په معاشره باندې یو بوج وي. نو ډېره مهرباني، خوشحاله ژوندي راته اوسئ. د لوی الله په امان.